یقدم زموږ او ستاسو عقیده ده چې نبي علیه الصلاة والسلام اخري نبي دی. نبي علیه الصلاة والسلام نه وروسته بل پیغمبر راتلو والا نشته. یقدم د ستاسو په خدمت کې یو څو خبرې د غور او فکر اقدامه زما عزتمندو د نبي علیه الصلاة والسلام شان څه قرآن د نبی علیه الصلاة والسلام د شان مبارک نه ډک دی، احادیث ډک دي، د سیرت کتابونه پرې ډک دي. زما عزتمندو نبی علیه الصلاة والسلام له الله چې کوم علم ورکړی، کوم کمالات ورکړي، کوم اخلاق ورکړي، هغه په یو نبي کې د تمامو نبیانو کمالات، اخلاقیات د تمامو نبیانو خصلتونه خوبۍ رب العالمین راجمع کړي وي او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له ورکړي. عزتمندو د علماء دیوبند یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی، حضرت مولانا شاه ولی الله محدث بن حبیب رحمت الله علیه. هغه وایي رب العالمین حسن چې کوم دی په سل حصو کې تقسیم کړی دی. رب العالمین حسن په سل حصو کې تقسیم کړی دی. یو کم سل حصې نبی علیه الصلاة والسلام له ورکړي، یو کم سل حصې نبی علیه الصلاة والسلام له ورکړي او دا یوه حصه یې په منځ باندې نیمه کړه، نیمه حصه یې حضرت یوسف علیه السلام له ورکړې او نیمه حصه دا یې ټول کائنات ته ورکړې. زما عزتمندو د نبی علیه الصلاة والسلام شان مبارک ډېر زیات اوچت دی. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه اساس کبرا کې ذکر کوي رب العالمین رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم ته چې کوم علم ورکړی دی هغه د یو صحرا په شان دی او د نورو نبیانو ته چې الله کوم علم ورکړی دی هغه د یو ذرې په شان دی. عزتمندو حضور علیه الصلاة والسلام د تمامو نبیانو نبی دی، د اولینو نبی و، د آخرینو نبی و، د نباتاتو نبی و، د حشراتو نبی و، د جناتو نبی و، د وروستو نبی و، د مخکنو امتیانو نبی و. زما عزتمندو موږ او تاسو له پکار دي چې موږ او تاسو ته زده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مینه او محبت وي. څنګه مینه چې د صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین د صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دا مینه وه چې حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه مبارک راځي وي د سهار نه واخله او تر ماښامه پورې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پسې وژړل. په دغه ورځ باندې پیغمبر علیه السلام نو چې کله نبی علیه السلام ماښام راغی او ثوبان رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام باندې نظر پرېوتو چې ویې لیدو بیا یې ژړل. پیغمبر علیه السلام دې تپوس وکړو ثوبان ولې ژاړې، اوس خو تا زه ولیدله. نو دا ثوبان رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام په خدمت کې عرض کړي د الله رسوله یوې خبرې چې کوم دی فکرمنده کړې یم او هغه دا ده چې د قیامت په ورځ باندې به تاسو په جنت کې په اوچتو مرتبو باندې به په بهترینو اعلی ځایونو کې به خو د الله محبوبه دلته خو موږ ته ستا دیدار چې بندې را نصیب کېږي چې هلته به موږ تا سره یو ځای یو خبرې. نو نبی علیه الصلاة والسلام غلی و رب العالمین کې د قرآن آیات نازل ومن یطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله په آیات شریفه کې فرمایي چې چا الله تعالی اطاعت تابعداري وکړه او د رسول تابعداري وکړه، چا چې د الله تعالی تابعداري وکړه او د رسول تابعداري وکړه نو د عزتمندو دا کسان په هغه خلکو کې دي کومو خلکو باندې چې الله انعام کړی دی. نو انعام الله تعالی په کومو کسانو کړی دی؟ الله فرمایي په نبیانو باندې، په صدیقینو باندې، په شهداو باندې او په صالحینو باندې الله چې انعام کړی دا د الله چې کوم دی خصوصي انعام الله په دې باندې کړی دی. نو دا خلک به چې کوم دی دوی سره چې کومو خلکو د الله رضا او د الله تابعداري او د پیغمبر تابعداري وکړه. رب العالمین په دې آیات کې خپل محبوب ته ادب ذکر کړو چې ته خپل صحابي ته دا تسلي ورکړه چې کچرې تاسو الله اطاعت وکړو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اطاعت تاسو اختیار کو په ورځ د قیامت به هم تاسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره. ځکه حدیث شریف کې راځي چې المرء مع من احب، چا چې له چا سره محبت وکړو په ورځ د قیامت باندې د هغې مقصد شو. نو عزتمندو موږ او تاسو له محبت کا پکار دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره. ولې د دنیا تمام څیزونه چې کوم دی هغه به په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې قربانو، مال جان د دنیا زیب و زینت د دنیا کارخانې پټي دا ټول څیزونه به موږ په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې قربانو. عزتمند ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام
زندگی داسې وه چې د هغه زندگی داسې وه چې هغه زموږ او ستاسو لپاره بهترینه نمونه ده. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي ما به د پیغمبر علیه السلام خدمت کړ. پیغمبر علیه السلام خدمت به مې کوم. وی ما وی چې ریشم چې کوم دی دا ډېر زیات نرم دي، خو یو ځل مې د پیغمبر علیه السلام لاسونه مبارک چې کوم دی هغه مې دباولو، هغې باندې مې زور کوم. نو زړه راته دا وکړو چې ای انسه ستا د محبوب صلی الله علیه و آله وسلم لاسونه چې کوم دی هغه د ریشمو نه زیات چې کوم دی نرم. او زما عزتمنو د پیغمبر علیه السلام خولې بارکې راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنه امام خپل زمانه د جمعات امام چې کله به د جمعات ته نږدې شو مقتدیانو ته به پته ولګېده چې زموږ امام صاحب حضرت انس رضی الله تعالی عنه ولې هغه سره به په بوتل کې د پیغمبر علیه السلام خوله وه. مقتدیانو به دې تپوس کوي تا سره د عطر د کوم ځای نه راغلی؟ نو حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایل د پیغمبر علیه السلام خدمت به مې کوم چې کله به د پیغمبر علیه السلام په تندي مبارک باندې خولې راغلې ما به هغه خولې نچوړې کړې او بوتل ته پرې واچولې او ما به په خپلو جامو باندې چې کوم دی لګولې. دا زما د محبوب صلی الله علیه وسلم خولې دي چې تاسو ته بهترین خوشبو چې کوم دی درکړي. زما عزتمنو نبي علیه السلام هر ادا د پیغمبر علیه السلام هر عمل چې کوم دی دا زموږ او ستاسو لپاره د هغې بهترینه نمونه ده. عزتمندو چا چې د پیغمبر توهین کړی دی، چا چې د پیغمبر ګستاهي کړې ده هغه الله په دنیا کې ذلیله کړې ده او آخرت کې به هم ذلیله. چا چې د صحابو توهین کړی دی هغه په دنیا کې هم ذلیله ده او آخرت کې هم. چا چې د علماو توهین کړی دی زما عزتمندو سپکاوی کړی دی هغه په دنیا کې هم ذلیله دی او آخرت کې هم ذلیله دی. عزتمندو مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله په خپل کتاب کې علمي تجوید کې یو واقعه ذکر کړي. وی د پیغمبر علیه السلام روضې سره خوا کې یو نعتخوان هغه به د پیغمبر علیه السلام په شان کې نعتونه او د ابوبکر صدیق او د عمر رضی الله تعالی عنه په شان مبارک کې به هغې چې کوم دی قصیدې او اشعار به شعرونه به وي. یو سړی راغی او ده ته ووایي چې ته زما مېلمه شه. دی ورسره لاړ مېلمه شو. چې کله یې مېلمه شو کور ته یې بوتو او د کور یو اسکل و هغې پورې یې وتړو او ژبه یې پرې کټ کړه. چې ژبه یې پرې کټ کړه زما عزتمندو لاس کې وله ورکړه ورته ویې ځه د خپل پیغمبر او د حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شان کې چې کوم دی اوس اشعار او شعرونه وایي. دا سړی شیعه و. زما عزتمندو دا هغه ژبه راواغسته او د هغه شیعه د کور نه راروان شو. چې راغی خپل کور ته اندازې مطابق رادنده کېده د کور په دروازه کې پرېوت. چې پرېوت د پیغمبر علیه السلام زیارت ورته نصیب په دې خوب په دې دوران کې د پیغمبر علیه السلام زیارت ورته نصیب شو. نو رسول الله مبارک ته تپوس کړي ولې خفه یې؟ د الله رسوله ستا مدح مې بیانوله، ستا د ملګرو مدح مې بیانوله او یو ظالم راغی او هغه ماله چې کوم دی کور ته یې بوتلم او ژبه یې رانه کړه. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وایي خفه کېږه مه، دا ژبه دې ماله راکړه خوله دې کولاو کړه. پیغمبر علیه السلام په خپلو مبارکو لاسونو باندې هغه ژبه واخیسته او چې کومه کټ شوې وه هغې سره یې یو ځای کړه. عزتمندو دې کس ته یې راپاڅېد. چې څنګه راپاڅېدو د دې کس په خوله کې نه وینه وه او نه په بدن باندې وینه وه نه یې په خوله کې وینه وه او چې ویې کاته ژبه یې چې کوم دی بلکل روغ رمټ. بیا د هغه ځای نه راروان شو او راغی. نورې جذبات ښه شو، ښه زیات شو د پیغمبر په مدح کې، د پیغمبر په شان کې نور چې کوم دی مدح یې سیوا کړه. چې راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په روضې باندې اشعار وي. یو سړی بل کال بیا راغی ورته وایي مېلمه ته خو دلته ډېر مودې راسې چې کوم دی اشعار وایي، شعرونه وایي، داتونه وایي، خو خوښه دې نه ده چې نن شپې له زما مېلمه شي د ډوډۍ. دی ورته وایي یاره پروسه کال یو کس موتلی ومه او ژبه یې رانه کټ کړې وي نه ځه وینه دا ځل به چې کوم دی ستا استقبال به مونږ کوو او ستا به ډېر زیات مونږ تعریفونه کوو او ستا به ډېر زیات مرسته کوو. ته مونږ سره لاړ شه. موتلی دی بهترینه روټۍ چې کوم دی هغه پرې خورولې ده. د روټۍ نه پس ورته وایي مېلمه تا روټۍ په مړه خېټه وخوړله وي راځه اوس زه د خپلې محل یو کمره ښیم هغې ته چې هغې ته یې بوتو چې څنګه وردنده شو زما عزتمندو
دا کس ته تاسو کې دا پوره دا شادو دا بلا ته یې دا ته پیژنې نه پیژنې نو دې ته تاسو کې دا نه پاتې تاسو کې دا څوک دی دا زما پلار دی وي پروسه کاله دا څنګه شو چې دې تاسو راغلي او دې ګډوډه په باندې راوستي وي او بیا ستانه چې کوم دې جبا کټ کړي و نو دا دې نورستو چې کوم دې دا شادو جوړ شي تو اوس دا څنګه وکړه چې د سوال او دعا وکړه چې دې خپل اصلي حالت ته بیا راشي انا افغان ورته دا څه نشي کېږي زما سره ظلم کړی دی او ما د خپل محبوب سره او صفت بیانولو ما د خپل محبوب په شان کې چې کوم دی د هغه حمد وي د هغه لافونه مې وي او د ما سره ظلم کړی دی زه دا کار نشم کولی دا هغه نه را روان شو زما عزتمندو چا چې د پیغمبر توهین کړی زما عزتمندو د هغې نه الله شادوګان جوړ کړي دي هغې الله پاک په بد باندې وجلي دي زما عزتمندو موږ او تاسو نه پکار دي چې زموږ او ستاسو په زړونو کې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه څنګه مینه چې د صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین د صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما عزتمندو شان دومره اوچت چې هر چا ته پته و چې دا د آخري زمانې پیغمبر لیکن بغض او حسد به ورسره بغض او حسد به ورسره خو ورته پته و چې د آخري زمانې پیغمبر تر دې پورې د خپل تر ابو جهل ته پته و چې زما دارواره د آخري زمانې پیغمبر په دې وجه ورته چې کوم دې بغض او حسد کو چې یاره د مکې سردار زه یم هر څه ما سره ډېر دي دی خو یتیم دی نو دله ولې الله پیغمبري ورکړه زما عزتمندو بغض او حسد دی ورسره مولوي صاحب یو ډېره مزېداره خبره وکړه چې د میرزا غلام احمد قادیاني د پلارانو او د نیکانو چې کوم دي دا نومونه عزتمندو داسې نومونه خلکو مخکې هم ځان نه ایښودل خو الله پیغمبر بنو هاشم خاندان کې پیدا کړ الله پیغمبر د پیغمبره انتخاب او پیغمبر چې کوم دی الله په بنو هاشم خاندان کې پیدا کړی د فتح الباری او شرح ده هغې کې حافظ ابن حجر اسقلاني رحمت الله علیه ذکر کوي یو بادشاه او هغه خپل زامنو له چې کوم دی محمد نومونه کېښود تر دې پورې چې 14 زامن او رسول چې کوم دی محمد نومونه کېښود ولې هغه دا اورېدلي وو چا نه د تورات او د انجیل عالم نه اورېدلي وو چې د آخرې زمانې پیغمبر نوم به محمد هغه ولګېد خپلو زامنو له چې کوم دی محمد او نومونه کېښود حافظ ابن حجر اسقلاني رحمت الله علیه د 14 کسانو نومونه ذکر کړي چې دې ولګېد او په خپل خاندان کې 14 کسانو له چې کوم دی محمد نومونه کېښود لیکن زما عزتمندو الله چې انتخاب کو د پیغمبران الله چې د رسالت انتخاب کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زما عزتمندو الله پیغمبري ورکړه زما عزتمندو دا زموږ او تاسو په شریک عقیده ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام آخري پیغمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام وروسته بل پیغمبر راتلو والا نشته ولې چې ډېر خلک په داسې راځي چې هغې به وایي چې یاره زه پیغمبر یم لیکن دا به د دروغ پیغمبر ولې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي انه سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي انا خاتم النبيين لا نبي بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زمانه وروسته به ډېر دروغجن چې کوم دی هغه به راځي او د نبوت دعوه به کوي او خبردار ای زما امته هر یو به دا وایي چې زه نبي یم او خبردار انا خاتم النبیین لا نبی بعد دا آخري پیغمبر یم زمانه بعد بل پیغمبر چې کوم دی راتلو والا نشي زما عزتمندو د ختم نبوت په سلسله کې رب العالمین د نبوت دروازه پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې بنده کړې ده دا زموږ او ستاسو عقیده ده او چې چا په دې عقیده کې سوچ وکړو او زره سوچ وکړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باره کې دا سوچ وکړو چې میرزا غلام احمد خان قادیاني د هغه د پلار نوم داسې و د هغه د نیکه نوم داسې و زما عزتمندو مولوي صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه په دې باره کې چې کوم د نومونو باره به موږ نه شو الله د دې الله حدیث قدسی دی الله په خپله فرمایي چې ما د کائنات په تمام نسبونو باندې چې کوم دی ما نظر واچوم نو ما د پیغمبر د انتخاب دپاره د بنو هاشم خاندان چې کوم دی ما منتخب او بیا مې د تمام کائنات په خلکو باندې د خلکو په زړونو باندې مې نظر واچو د آخر زمانې پیغمبر دپاره مې هغه ملګرو انتخاب وکړو چې کم زما خوښ و زما زما عزتمندو 1,40,000 یا 1,40,000 ملګري ولا چې کوم دی هغه ولا پیدا کړ زما عزتمندو څه چې کړي الله په خپل قدرت کامله سره کوي
موږ او تاسو الله ته محتاج یو. زما عزتمندو که څومره خلک د پیغمبر په ناموس باندې حملې کوي، زما عزتمندو موږ او تاسو به جان مال ته نه ګورو، موږ او تاسو به خپلو مالونو ته نه ګورو، موږ او تاسو به دې ته نه ګورو چې یاره پټی رانه پاتې کېږي، کارخانه رانه پاتې کېږي، یاره زما بچي به څه کوي. دا زما عزتمندو د مونځ په پته لګي یا به نه لګي، یا به قبلېږي یا به نه قبلېږي، د زکات او د حج او د روژې په پته لګي یا به نه لګي. زما عزتمندو دا داسې عمل دی چا چې په دې معامله کې، چا چې په دې مسله کې ځان قربان کړو، زما عزتمندو رب العالمین به له بهترینه بدله ورکړي. او ورکړې هم داسې خلکو له الله ده. عظیم الدین شهید رحمت الله علیه د الله چې کوم داسې مرتبه ورکړي، رسول الله مبارک ورته په خوب کې وي چې ای عظیم الدین ته راځه، زه ستا انتظار کوم. زما عزتمندو چې په دې عقیده کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت پر عقیده کې چې موږ او تاسو یو بل سره اتفاقي اتحادي ورولي چې په کوم ځای کې د ختم نبوت مجلس کېږي، هغې کې چې کوم دی موږ او تاسو خپل مال او جان نذرانه ورکړو، هغې کې چې کوم دی موږ خپل وخت چې کوم دی هغه قیمتي کړو. عزتمندو وخت په څه سره قیمتي کړي؟ وخت د الله تعالی په احکاماتو کې، د نبي علیه السلام په طریقو کې او دغه شان مجلسونو کې. زما عزتمندو تاسو د کوره تشه جوړې راغلی وای، انشاءالله ولرځي چې د دې طرف نه ځئ، ولې تاسو یو خیر مجلس ته راغلی وای، تاسو یو بهترین مجلس ته راغلی وای، تاسو د ختم نبوت مجلس ته راغلی وای. زما عزتمندو الله به چې کوم دی تاسو د دې نه د ډکې جوړې سره چې کوم دی واپس نه کړي. د دې لپاره زما عزتمندو چې موږ او تاسو چې کوم دی په هر حال کې د پیغمبر علیه السلام طریقې په خپل ژوند کې راولو. زموږ په زړه کې د پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت وي. ولې نبي علیه السلام هغه الله ته ډېر زیات محبوب، ډېر زیات محبوب. د دې لپاره زما عزتمندو داسې محبوب چې څنګه الله ته پیغمبر علیه السلام محبوب، داسې الله ته دا امت هم محبوب دی. نو دا د چا برکت دی؟ دا د پیغمبر علیه السلام برکت. موږ او تاسو که الله ته محبوب یو، دا د پیغمبر علیه السلام په برکت. ما تاسو ته وایي چې د ټولو نبیانو علم یو طرف ته کا، د پیغمبر علیه السلام علم بل طرف ته کا. زما عزتمندو دا کې دروند دې لپاره زما عزتمندو یو شاعر وایي जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेरा ये अकीदा है अगर जिक्र खुदा में ये नाम न हो शामिल तो इबादत नहीं होती। زما عزتمندو که د الله د احکاماتو سره د پیغمبر پوره طریقه ټچ نه وي، یو ځای نه وي، نو زما عزتمندو هغه عمل چې کوم دی قابل قبول نه دی. دې لپاره زما عزتمندو که چېرې موږ الله ته ځان نږدې کوو، نو د پیغمبر علیه السلام په طریقو باندې خپل ځان نږدې کړو. ولې موږ او تاسو بلډینګانو ته خېږو، په سیړو باندې خېږو، په لیکونو باندې خېږو. او که چېرې موږ او تاسو الله ته ځان نږدې کول غواړو، نو د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقو باندې او بغیر د سنت د پیغمبر د سنت طریقو نه په دین کې کامیابي نشته. یو سړی د الله احکامات کوي او د پیغمبر علیه السلام طریقې نه کوي، زما عزتمندو دی ناکام. دې لپاره زما عزتمندو وخت مختصر دی، زه خپلې خبرې ختموم. زما عزتمندو ستاسو په خدمت کې یو درخواست دی چې پیسو ته په پیسو باندې خرڅېږئ، په مال او جان باندې به خپله نظرانه چې کوم دی په دې عقیده کې پېښ کوئ. ولې چې دا زموږ ستاسو په شریکه باندې عقیده ده. که وینې د تویولو ضرورت راځي موږ به وینه تویوو. که زما عزتمندو که چېرې د مال ورکولو ضرورت راځي موږ به مال ورکوو. ګوره غازي فیضل حادث چې کله ونیول شو، داسې لوی لوی مالدار خلک وو چې چا وی زه دومره کورونو ورکولو ته تیار یم، صرف دی چې کوم دی د جیل نه راخلاص کړم. داسې خلک پکې نشته زما عزتمندو. زما عزتمندو څنګه چې صحابه د خپلو وینو نذرانه ورکړې ده، زما عزتمندو دغه شانې به موږ هم چې کوم دی د خپلو وینو نذرانه ورکړو او د خپل مال جان چې کوم دی نذرانه ورکړو. ګوره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د پیغمبر علیه السلام چې کله د در غلام شو، بیا زما عزتمند خپل ټول مال جان چې کوم دی د الله په دین قربان کړ. ولې د هغه خواهشات نو، ولې د هغه بچي نو، ولې د هغه دا ذهن او سوچ نو چې یاره زما بچي دي. زما عزتمندو هغې حقیقت پېژندل، هغې ته پته لګېدله چې کامیابي د الله تعالی په احکاماتو کې ده او د پیغمبر علیه السلام په طریقو کې ده. زما عزتمندو په هر حال کې د پیغمبر مرسته کوي. که پیغمبر وایي تاسو دا څیز راوړئ، زما عزتمندو ابوبکر صدیق انکار نه دی کړی. د خپل کور ټول مال یې چې کوم دی راوړو او د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر کړو. نن زما عزتمندو موږ دا سوچ وکړو چې یاره ما دا څیز راوړو، زما بچي به څه کوي، زما د بچو به څه حال وي. زما عزتمندو د هغې یقین او ایمان مضبوط و، هغې ته دا پته وه چې زه خپل څه ورکړم نو زما عزتمندو دا به قیمتي شي. ځکه پیغمبر علیه السلام هغې ته
په دنیا کې د جنت زیر ورکړه چې ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علي فی الجنه لسو صحابه ته پیغمبر علیه السلام په دنیا کې د جنت زیر ورکړه ما عزتمند الله رب العزت موږ او تاسو له دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي زه د دې مجلس د ختمېدلو لپاره د آخري د دعای کلمات لپاره زه خپل خوږ ملګری قاري په خدمت صاحب ته درخواست کوم چې هغې راشي او دعا وغواړي